شیعه هغه دي چې هغه د اهل بیتو غم کې غمجن وي، خوشحالۍ کې خوشحال وي. نو خوشحالۍ هم ما او تاسو چهرې سره تعلق لري، هم ما او تاسو ظاهر سره تعلق لري. انسان په کار دی ظاهره داسې جوړ کړي چې هغه کم از کم پاتې وي چې یاره دا سړی غمجن دی. خصوصا بیا مجلس حوالې سره چې انسان مجلس کې کینی، مجلس کې کم از کم انسان هم جوانانو ته یم، هم خاص کر خویندو میندو ته یم چې مجلس ته پکار دی دې شان سره مو راشو چې ما او تاسو ظاهر نه، لباس نه، شکل نه، صورت نه پاته ولګېږي چې دا چې ته د غم مجلس ته روان دی، دا چې ته مجلس آزاد ځي، دا چې ته مصیبت ولا مجلس ته روان دی. یا دغه زنانه، دغه مؤمنه د غم او د عزا او د مصیبت مجلس ته روانه دی. انسان په کار ځان پسې سترګې وغړوي، ځان ته لږ خپل ګریوان کې انسان سترګې وغړوي چې دا ما کومې جامې چولې دي، مثلا ما کوم فیشن کړی دی، مثلا آیا دا مجلس حسین سره د بیبي زوی زهرا بیبي سلام الله علیها زوی غم سره تعلق و مناسبت لري او نه لري؟ که بیا نه لري په کار د انسان شرم وکي، حیا وکي، ورمنې نه حیا وکي، انسان زمانه امام نه انسان حیا وکي. کم از کم ته خو یو انسان نه حیا کوي چې چا خونې کې غم شوی وي، بالاخره هلته فیشن سره نه ځي، مثلا میک اپ نه کوي. اما چې کله د زهرا بیبي زوی غم ته راځي هلته میک اپ د نه نقضه کیږي، لباس حواله سره، فیشن حواله سره د نقضا نه کیږي. نو ته یاد وساته چې تاسو مجلس کې مو تاسو مجلس کې بیبي زهرا راځي تشریف راوړي. د دغه مجلسو بندوبست د ما او تاسو ته وسیله یو. اصل د مجلس بندوبست خپل اهل بیت کوي. اصل دا مجلسونه چې منعقد کیږي دا د خپل ورمنه د دې بندوبست کوي. یو کس نه مدا حکایت اوریدلو، شاید کتابونه انشاءالله ناقل بشوي وي چې یو کس و مجلس کې ذاکر و، چای ورته کېږدولې نه یې وچېکلې، شپې خوب کې ورمنه ولیدله. پوښتنه یې ونه وکړه چې ذاکره تا ته مجلس کې چای کېږدولې شوې، تا نه وچېکلې ویلې؟ هغه ورته وویل چې ورمنې ځکه مې نه وچېکلې چې چای وې ساړې، طبیعت مې نه کېدو ورته. نو ورمنه ده ورته ویي چې تا ته پته دی چې هغه چای چا پخلی وي، هغه مو خپلو لاسو څه پخلی وي. مقصد دا دی چې دغو مجلسو بندوبست خپله ورمنه کوي، سجاد مولای کوي، ما او تاسو زمانه امامي کوي. کم از کم که نور چون انسان شرم و حیا نه وي، نو کم از کم خپلو امامانو نه خو شرم و حیا وي انسان ته. فیشن ښه دی خو دنیا دپاره یې پرېږدوه، فیشن ښه دی خو ودو دپاره یې پرېږدوه. دا غم و وریځو دپاره کم از کم فیشن نه وي. و دا خو دار د علمدار میړني دار دی. دلته پکار دی چې ما او تاسو ډېر عاجزۍ سره، ډېر انکسارۍ سره، ډېر غم سره، ډېرې حیا سره پکار دی چې قدم کېږدو. امید دی چې انشاءالله کوشش وکړو چې ما او تاسو ظاهر و لباس و حالت داسې وي چې ما او تاسو نه بیبي ورمنه ګیلمنه لوړه نه شي چې دا د ما د زوی جنان حسین غم ته راغلی دي، که د خپل خوشحالۍ او خپل فیشن او خپل لباس خیالي ته راغلی دي.